دا وخت زه د ضلع مردان په جمالګړۍ په هغه کندرات کې موجود یم کوم چې د کوشان پیریډ د وختو دی تقریبا 2.5 کال وشو. په دې کې باقاعده خانقام ده، د هغې نه علاوه غټه سټوپه په کیم ده. نو دا به درته ښیم. بل دی په یو داسې اوچت ځای باندې په دې غر کې رخ کړي دي چې ګیر چاپېره ته ډېرې ښکلې نظارې ښکاري او ډېر یو اوچت ځای دی. نو دا درته ښیم، د دې د باقاعده هسټري هم بیانوم. نو راځئ دا ویلاګ چې دی تر اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما، خو ډېر خوندونه ترې واخلئ. د ټولو لمبې به درته دا سټوپه وښیم، دې ته چې دی منښته وایي، زموږ په پښتو کې ورته منښته وایي. که تاسو خیال کړی وي مونږ چې اکثر څه سوال وکړو، یاره مونږ وایي الله دې مونږ له زوی راکړي، مونږ به یا ګډه لالو یا به دا چیلې لالو، نو هغې ته مونږ منښته وایو. نو دا د هغې منښته ده. د دوی چې به یو سوال کله قبول شو نو دوی به بیا دا وړې سټوپاګانې جوړولې. بل دې ته که تاسو وګورئ نو په دې کې به که خیال هم کړی په ویډیوګانو کې، په دې کې به هم تاسو کتلی، په دې کې چې دی په عجیبه عجیبه سټایلونو باندې دلته بوتان ودرولي. دا ځان نه ځای دی، دا ټول وګوره په دې ټولو کې به چې دی په مختلف سټایلونو باندې بوتان ودرولي. د دې نه علاوه بره چې کومه مین سټوپه ده هغه درته ښیم. بل دې ته چې دا سیړۍ کومې دي نو که تاسو دې ته وګورئ ډېره ښکلې سیړۍ ورته ښتې دي، سړی چې پکې خېږي ډېر سکون ورته میلاویږي. بل که تاسو دې ګټو ته وګورئ، زه خو تاسو سره په هر ویلاګ کې په دې وړو ګټو باندې خبرې کوم. دا ګټې پکې د دې لپاره استعمال کړې وي چې په دې څومره وخت هم اوړي نو دا دومره مضبوطېږي. خو دا ده چې زلزلې راشي یا طوفانونه راشي بل څوک یې خیال نه ساتي نو خامخا لږ ډېر چې دی خرابتیا پکې راځي. دا مین سټوپه ده. دا چې دی دا ټول چې کم کندرات دي نو دا د کوشان پیریډ په وختو کې رخ کړي، تقریبا 2.5 کال وشو. بیا په 1882 کې چې دی د برتانیا کم د آثار قدیمي ماخرین چې دي نو هغې راغلي او باقاعده په دې کې چې کم مجسمې وي د بوتانو په دې سټوپاګانو کې یا داسې دا کته سټوپاګانې چې دي نو په دې کې چې کمې مجسمې وي د بوتانو نو هغه ټولې ترې راوباسلې دي. بیا چې کم د لندن کې چې کم مین غټ میوزیم دی نو سې په هغې کې ایښي دي، سې د انډیا چې کم غټ میوزیم دی په هغې کې ایښي. د هغې نه علاوه چې کم په پاکستان کې پېښور میوزیم دی نو څه مجسمې او داسې نور هم چې کم لوښي یا داسې نور کم قیمتي سامانونو د هغې مخکني وخت نو هغه ترې راوباسلي او هغه چې دی په پېښور میوزیم کې هم شته دی. کم چې د برطانیې د آثار قدیمي ماهرینو نه چې کم د دې نه کم سامان نه وباسي نو څه چې دی هغې د ځان سره وړی هم دی. نو دا وګورئ دا پکې هغه مین سټوپه ده. په کم کې چې د ګواتم بوت چې کومه ایره ده نو هغې پکې په دې کې دننه ایښې ده او بیا دا سټوپه یې پې جوړه کړې ده او بیا چې دی دوی به ترې خپل عبادت کولو، ګیر چاپېره به ترې تاوېدل. نو د ګواتم بوت چې کله مړ شو د هغه چې وسوځو د هغې ایره چې دی تقریبا په 84,000 سټوپاګانو کې دننه خښه کړې ده. نو دا د دوی د عبادت د ټولو نه غټې مرکزو کې، په غټو مرکزو کې یو دا مرکز هم راځي کوم چې په ضلع مردان کې په جمالګړۍ کې موجود دی. د دې نه علاوه ښکته په دغه ایریا کې چې کومه آبادي ده هغه ته هم ښیم. دا چې دی یوازې د دوی د عبادت مرکز نه و، په دې کې چې دی باقاعده د دوی چې کوم مطلب په اوسني وخت کې چې کومه یونیورسټیانې وي، داسې نور سکولونه کالجونه دا وي، دغه شان د دوی دا مطلب یو سکول هم او د هغې نه علاوه دلته پکې باقاعده هسټلې هم دي. دغه ښکته چې تاسو ښکاري دغه ټولې هسټلې دي داسې په ښکته باندې هغه ایریا کې ټولې. نو دا ټولې پکې هسټلې هم دي، یعنې علاوه کچنې پکې هم شته دی. دا وګورئ دا پکې هم دا وړې سټوپاګانې هم دي، دا مې ته هم پیله وښولې خو دا پکې هغه مین سټوپه ده. بیا دا ځایونه چې کم دي نو دا تاسو ته ما پیله هم وویل چې په دې کې به په مختلف سټایلونو باندې بوتان ودرولي او دې مخامخ دې سټوپه ته به یې ولا مطلب مخ کړی. نو دا ګیر چاپېره چې دی دا وګورئ دا ګیر چاپېره په دې کې به په مختلف سټایلونو باندې بوتان ولاړو. د دې ځای لوکیشن زه تاسو ته یو ځل بیا یم. دا په ضلع مردان کې په جمالګړۍ کې موجود دي او په آثار قدیمي باندې بیا مشهور دي او آثار قدیمه خو ده. او کله چې تاسو جمالګړۍ ته راشئ نو تاسو د هر چا نه تپوس وکړئ چې دلته هغه آثار قدیمه کوم ځای ده نو هر سړی به تاسو ته لاره وښیي او بالکل دې ځای ته به راورسئ. مین روټ دی ورته. بل دې خوا دا نظارې چیک کوي نو نظارې ورسره هم ډېرې ښکلې دي. یوازې دا نه چې دا آثار قدیمه ده، د دې نه علاوه ګیر چاپېره ډېرې ښکلې نظارې دي. نو لازم چې دی راشئ ورته، ډېرې ښکلې هواګانې پې هم لګي. که دا نننی ویلاګ هم خوښ شي نو لازم لایک کمنټ وکړئ او که زموږ پیج چا نه فولو کړی نو مزید د تاریخي ښه ځینو دپاره او ښه ویلاګونو دپاره زموږ پیج لازم فولو کړئ. د بل ویلاګه پورې د الله په امان.